بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو درمن تاسو خوږ ملګری عبدالرؤف اورکزی صدای کرم سره دې ټیم موجود چاو کې تاسو ته پته نن د کشمیر یکجهتي ورځ ده اور دی مظاهره کې موږ سره ډېر عجیب خبره ہے ډېر داسې خلک هم راغلي دي چې هغه سټوډنټ دي چې خلک هم راغلي سرکار د سیکانو سره تعلق لري او دین علاوه موږ سره سیک برادری هم شته ده چې دا مطلب دا چې ټوټل سره کورمې کې کوم هم خلک وسی کوم هم مذهب ولې کوم هم مسلک ولې کوم هم لکه ولې دغه ټول راغلي دي سیک برادری سره دی په حواله سره کوڅه پاکستان سره څومره مینه کوي آیا د کشمیر کې څومره مظالم ظلمونه سټوټ دي دی په حواله سره دوی څه پیغام ورکوي رسوي مسره. وعلیکم السلام. زه ټولو ټاواله ټول نه مخکې سلام بیا ست سری اکال. مونږ نن دا ورځ د کشمیر ډے دی او کشمیر ډے دا مطلب نه دی چې مونږ ورکې اظهار یکجهتي کوو کشمیریانو سره کوم ظلم کی کشمیریانو سره کوم بربریت کی کشمیریانو انډیا ګورنمنټ ته موږ دا اپیل کوو چې کشمیریانو باندې د ظلم باندې کی او موږ پاک پوج سره شانه بشانه ویلوړیو او پاکستان زندہ باد کشمیر ہمارا ہی رہے گا. د سی واخ راغلو چې تاسو ته پاکستان غاګ وکړلو چې موږ سره ودرېږو تاسو پاکستان سره ودرېږئ؟ بالکل ودرېږو سره موږ سره ولاړ دی پاکستان د مو د پاکستان یو. آیا د څومره ظلمونه کېږي د کشمیر دی باندې تاسو خفا یو د څومره کشمیرانو باندې کېږي؟ ډېر د خفګان خبره دی. موږ پاکستان یو د پاکستان سره ولاړو انډیا ته د د ظلم بند کا او پاکستان هته چې موږ د سره بالکل ولاړ یو که څومره سردارانو سیکان یو. مطلب د سیک برادری ټولو سره ولاړو پاکستان سره بالکل ولاړو ټول ظلم باندې خلاف یو بالکل خلاف یو خفا یو بالکل خفا یو. ډېر کتونکو دی واخه موږ سره د مختلف سکولونو والا بچي موجود دي نه پښتنه کو دوی د کشمیر په حواله سره کشمیر باندې دوی څومره زړه سیزي او انډیا حکومت دوی ته څه پیغام ورکوي؟ کشمیر په باره کې دغه جلوس دغه شوی دی 5 فروری نه د همیشه به مانو کیږي دا همیشه مانو کیږي د موږ زړونه سیزي چې د پاکستان ته دا پکور دی یو بل مسلمان خاو غوړي اوس هلته په کشمیر نه ظلمونه کیږي موږ ته پکور دی دا خبر ورسیږي ښه صحیح ورسیږي عمران خان دغه تار چې تا دا موږ تاسې ډېر غلی ناست یو پکوره موږ ته پکور دی څه دا انډیا نه مودي نه دغه ټیک وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایمون و محمد صہیب دی نن 5 فروری د مورو وتلیو د کشمیر غام دوپاره زدا مطلب کشمیر کې ډېر مطلب مظلوم دی هلته هغو باندې ظلم کېږي هغه دا 5 شپږمه میاشت د هغو ته نه رزق میلیږي نه څه هغو ترسیږي د هغو خپل ازادي ته ترسیږي هلته کشمیر ولسې د پاکستان جنډې ځون نه توی کې هلته به ورته یې زموږ د کشمیر سره و موږ ته په ګورې زموږ دین ډېر غوټ اکشن واخلو د کشمیر سره ډېر غوټ ظلم کېږي. دې موقع باندې مودي ته دا پیغام ورکوو چې مسلمانانو سره ظلم شروع شوی دی او هغو سره ظلم نه کېږي مودای چې هغه او ظلم باندې کی او بس مو اندر ریکویسٹ دی دې ټیم سره موجود دی د مو سده ایجوکیشن مطلب د ایجوکیشن کی ډپارټمنټ افیسر دی کشمیر په حواله سره خبري اترې کو آیا سر جی د نن کوم سټرایک وشو د کشمیر په یکجهتي په حواله سره څه پیغام ورکو او عموما مودي ته تاسو څه پیغام ورکو د کشمیر ظلم په خلاف؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روبای ډېره شکریا تاسو دی باره کې کوریج کوئ. 5 فروری خو ډېره ظاهره ورځ ده چې دا د کشمیرانو سره یکجهتي ورځ ده خو زه ټولو ملک ته او خاص کر مودي ته دا پیغام ورکوم چې په دغو قراردادو باندې دا شی نه کېږي دې صرف حل جهاد دی ځکه چې قرارداد مو ډېرې پیش کړلې مزامات مو ډېرې پیش کړلې خو هغه یو داسې کم اصل هندو دی چې نه په قراردادو پوهېږي نه په مزاماتو پوهېږي دې صرف او صرف حل چې کوم دی هغه جهاد دی ځکه چې هغه په کشمیر کې ډېر زیات ظلمونه وکړلو ډېر زیات زیاتی کړی دی او عصبانه یې مونږ قبضه کړی دی کشمیر نن یا پاکستان دی سبا بیا انشاءالله پاکستان وي بیا یې پاکستان دی خو هغه مودي چې کوم سوچ لري هغه ډېر یو قاتل ډېر غلط سوچ لري نو هغه کوم حل دی هغه صرف دا نه دی چې موږ قرارداد پیش کړو موږ مزامات پیش کړو هغه صرف او صرف حل اندا دی چې دا جهاد او موږ ته زه دا پیغام ورکوم انشاءالله ټول قبایل ټول پښتانه نن یا پاکستان حکومت سره دي مخکې په 47 کې دا قبایل جنګېدلي وو او که کله دوی ته داسې پیغام میلاو شو قبایلو ته انشاءالله دا د پاکستان پوځ سره شانه بشانه وي او هغوی نه مخکې به دا په کشمیر کې جنګېږي او زه بیا مودي ته دا پیغام ورکوم چې مودي ته یاد ساته چې دا کشمیر به انشاءالله د پاکستان وي او پاکستان به دا حاصلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو محمد اسماعیل زه کوم پړ چمکني او خانیخیل سم تعلق دی او د چمکني خانیخیل ډیولپمنٹ جنرال سیکریټری یم او پارټي کې زه پی ټی آی سره تعلق لرم.
دې حوالې سره دا کوم نن 5 فروری دی یوم کشمیر دی یکجهتي ورځ دی نو دې حوالې سره تاسو خاص پیغام څه دی؟ نو موږ د حوالې سره دا پیغام دی چې نن ماشاءالله ډېر زیات تعداد کې خلک د جلسې کې مظاهرې کې شامل دي. نو زه دا پیغام ورکوم مودي ته د انډیا څخه د کوم کشمیر باندې کوم ظلم شروع کړی دا ظلم د ختم کړی شي او انشاءالله کشمیر دا مو د پاکستانیانو دی مخکې په دې باندې مو دا قبایل جنګېدلي په دې کشمیر باندې انشاءالله اوس هم پاک پوځ سره د پاکستان شانه بشانه ولاړ یو او اوس هڅه مو ته د قبایلو ته مو ته وایي مو ته داسې اطلاع راکړي چې هلکه نو انشاءالله خبره پرې دا کشمیر به اوس کم ونه په خپل زور اخیستی شو. نو ښه خبره بهتره خبره دا دی چې دا کشمیریانو باندې د ظلم زور مه کوي او د کشمیریانو چې کوم هغه دي دوی چې د کوم پوځونه کوم قبضه پیچول یې د خلکو سره زیاتی وشو ظلم د دغه خلاف یو او دا ظلم دا پوځ دا د واپس کړي او کشمیریانو ته د خپل علاقه خپله په مخ شکل سره محفوظه پرېږدي. پاکستان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر مودی کتا کتا مودی کتا مودی کتا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان نعره تکبیر پاک فوج زنده‌باد پاک فوج زنده‌باد پاک فوج زنده‌باد انڈیا